बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के हरकले د نننی پروګرام زمونږه موضوع هغه ده د یتیمانو او د کونډو حقونه. دا د معاشرې هغه بېوسه خلک دي کوم چې د اکثر د دغه رشته دارانو یا د معاشرې کم ظلم سره مخ کیږي او دوی خپل حقونه نشي ترلاسه کولی. په دې به نن موږ خبرې اترې کوو چې د کونډو او د یتیمانو څه حقونه دي. الله تعالی په خپل قرآن پاک کې د دې دپاره څه احکامات جاري کړي دي، خلکو ته یې څه هدایت کړی دی چې دغه یتیمانو یا کونډو سره به څه سلوک کوي، په موږ باندې دوی څه حقونه دي او د دوی خپل څه حقونه دي چې هغه دوی ترلاسه کولی شي. په دې به خبرې اترې کوو. ستاسو هم که په دغه اړه باندې څه سوالونه نو تاسو موږ ته لایف کالز کولی شي. مفتي صاحب به موږ سره پروګرام کې موجود وي، هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. موږ سره پروګرام کې موجود دی مفتي عبدالغفار قادري صاحب. مفتي صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه تاسو ښه خیریت دی؟ د ناتخوان چې کومه برخه ده زموږ پروګرام کې هغې دپاره موږ سره هم پروګرام کې ناتخوان راغلی، هغوی به هم موږ ته ښکلي نعتونه چې کوم دی نو هغه وړاندې کوي په دې پروګرام کې. محمد جنید تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. مهرباني. مفتي صاحب زموږ چې کوم نن ټاپک دی د یتیمانو او د کونډو حقونه یقینا یو ډېر لوی ټاپک دی. په دې ډېرې زیاتې خبرې کیدای شي که موږ وګورو په معاشره کې دا هغه خلک دي چې ډېر زیات بېوسه یي، اکثر د رشته دارانو یا د دا معاشرې چې کوم نور خلک دي اکثر په دې باندې وس رسي د دې حقونه چې کوم دی نو هغه سلب کړي دي، د خپل حقونه نه ورکوي. که موږ سټارټ د دې نه والو چې یتیم اصل کې وایي څه ته، که دې ډیفینیشن راته وکړي، تعریف وشي چې موږ یتیم وپېژنو چې یتیم دی څوک. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ښایسته خبره تاسو وکړله چې یتیم څوک دی او چې کله موږ یو کس وپېژنو بیا د هغې حقوق بیا موږ پېژندلی شو. نو موږ معاشره کې ګورو چې د کرونا وبا راغلی ده، بعض اوقات یو نوجوان په دغې وبا کې هغه وفات شي په ځوانۍ کې، یا دې نه مخکې زموږ په دې علاقه او زموږ په دې سیمه باندې دهشتګردۍ او ماحول تیر شو، یو حالات تیر شو، په هغې کې ډېر ځوانان هغه شهیدان شو، هغوی وفات شو، دماکې وشوې. نو ډېر ځوانان داسې وي چې هغوی په ځوانۍ کې دنیا نه رخصت شي او د هغوی نه بچي پاتې شي. نو دغه شانتې اولاد چې هغه نابالغه وي، نابالغه اولاد چې کله هغوی پلار وفات شي نو شریعت کې هغې هلک ته یا هغې جنۍ ته یتیم ویلی شي. نو هغوی دپاره بیا اسلام مکمل یو ضابطه حیات، مکمل یو قانون او هغوی دپاره باریکي باریکي خبرې هم اسلام د هغې وضاحت کړی دی چې د دغې خبرو خیال به هم ساتئ. نو اسلام یو مکمل دین دی. نو په داسې انسان باندې داسې حالات راځي چې بعض اوقات ځوانۍ کې انسان رخصت شي. نو دغه ځوانۍ کې د یو انسان وفات د هغې خاندان دپاره ډېر لوی دک او د دړ خبره وي. خو که چېرې د هغې اولاد ته انسان وګوري نو دغه اولاد ته کتل هم انسان له بیا یو لوی دک او دړ ورکوي چې دغې ماشومانو به د هغې پلار نه وروستو څه کېږي. نو د خلکو به ذهن کې دغه یره او خوف راځي. خو یاد ساتئ الله جل شانه قرآن پاک کې فرمایي چې ان الله هو الرزاق، چې رزق ورکوونکی هغه رب ذوالجلال ذات دی. او رب ذوالجلال دغه ذات چې دی د مور او پلار نه هم په انسان باندې زیات مهربانه دی. نو کله چې یتیمانان پاتې شي نو بیا الله جل شانه هغوی دپاره کوم حقوق بیان کړي، کوم قوانین بیان کړي دي، که انسان په هغې باندې عمل وکړي نو دغه یتیم به چرې هم د خپل پلار هغه کمې محسوس نه کړي. خو خبره دا ده چې مونږ اول ځان د دینی تعلیماتو نه او د نبي علیه صلات وسلام مبارک شریعت نه ځان نه خبرو نو بیا هغې باندې عمل هم پاتې وي. ځکه بیا یتیم چې دغه په معاشره کې په تکلیفونو کې او په مصیبتونو کې ژوند تېروي. چې کله مونږ خپل ځان د دغې قوانین نه خبر کړو او د هغې څومره لوی اجر و ثواب دی، په لږ عمل باندې څومره لوی اجر و ثواب خدای پاک ایښی دی. که دغې نه ځان خبر کړو، هغې باندې عمل شروع کړو نو د یتیم ژوند به هم ښایسته تېر شي، د هغه به هم ښایسته تربیت وشي او ورسره د دغه تربیت کوونکې هغه تره، ماما یا هغه مشر ورور یا نیکه د هغې به هم دنیا او آخرت ښایسته شي. هغه لوی دک خو راغلی دی چې د چا زوی په ځوانۍ کې وفات شو، د چا ورور په ځوانۍ کې وفات شو، د چا خورۍ په ځوانۍ کې وفات شو، د چا اوښې په ځوانۍ کې وفات شو، د چا زوم چې هغه په ځوانۍ کې وفات شو. خو که چېرې بیا د هغې بچو تربیت دپاره خدای پاک چې کوم قانون بیان کړی دی، نبي علیه صلات وسلام مبارک کوم طریقې بیان کړي دي، په هغې باندې عمل سره دغه تربیت کوونکي دغې مشرانو دنیا هم ښایسته کېږي، آخرت هم ښایسته کېږي. نو چې کله دغې حیثیت سره دغه یتیم ته وګورو نو دغه یتیم د هغې خاندان دپاره د رب ذوالجلال د رضا او د رب ذوالجلال د نعمتونو او د هغې د خوشحالۍ حاصلولو ډېر اسانه لاره ده، ډېر اسانه ذریعه ده. د رب ذوالجلال بعضې رحمتونه داسې دي چې هغه یتیم نه بغیر بل ځای کې نه میلاویږي.
بعض اجرونه ثوابونه داسې دي چې په اسانه باندې څومره اسانه باندې یتیم د وجه نه ملاویږي بل ځای کې نه ملاویږي. نو یتیم یو طرف ته د کور والو دپاره امتحان دی، خو که چېرې هغه امتحان کې هغه کور والا د هغې ګاونډیان او زموږ د مسلمانانو وروڼه په هغه امتحان کې کامیاب شي نو بیا هغې دپاره د ثواب ګټلو لویه ذریعه هم ده. صحیح. مفتی صاحب که موږ وګورو اکثر دغسې خلک سوچ کوي چې زما د مرګ نه پس دی زما بچي چې کوم دی نو هغه مالي مشکلاتو سره مخ نه شي، هغه چې کوم دی نو د پیسو دپاره در په در نه ګرځي. اکثر داسې کیږي چې والدین د دوی ماشومانو دپاره بیمه کوي، انشورنس چې کوم ته ویلی کیږي. آیا دغه بیمه کول جایز دي د دغه ماشومانو دپاره؟ بالکل د اسلام کم تعلیمات دي هغه موږ له دې خبرې سبق راکوي. موږ د چا ودونه شوي دي، څوک چې د بچو خاوندان دي، د چا ښځه ده، نو اسلام خپل منونکو دې خبرې تعلیم ورکوي چې خاوند له پلار له دې خبرې غم کول پکار دي. که چېرې زه دنیا نه ځوانۍ کې لاړم، اچانک دنیا نه لاړم، نو ما نه وروسته بیا زما بچي به څه کوي، د دې خبرې غم او فکر کول دا هم اسلام د هغې تعلیم ورکوي. لکه حدیث پاک راځي، دا حدیث پاک امام بخاري امام مسلم صحیح سند سره نقل کړی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام باغ کې یو صحابي سعد بن ابي وقاص صاحب هغه بیمار شو، او ډېر زیات بیمار شو. نبی علیه الصلاة والسلام به هغې تپوس له ورلو نو هغه فرمایي چې قربان که ستاسو اجازت دي زه به خپل مال صدقه کومه، د الله په لاره کې خیرات کومه. ډېر مال و هغې سره. نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل چې نه داسې مه کوه، وی قربان که ټول مال اجازت نه نیم مال خیرات کومه. دوی به فرمایل چې نه نیم مال هم خیرات کوه. بیا و فرمایل قربان که 1/3 درېیمه حصه ستاسو اجازت دي هغه زه خیرات کومه. دوی به فرمایل چې او درېیمه حصه خیر دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل که چېرې ته دنیا نه ځې او تا نه وروستو ستا بچو ته پیسې پاتې کېږي دا غوره خبره ده د دې نه چې تا نه وروستو پیسې نه وي او ستا بچي ستا ښځه بیا بل خلکو ته لاس ونیسي. صحیح. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې خاوند خپل ښځې ته او پلار خپل بچو ته پیسې پرېږدي، مال دولت پرېږدي، دا ښه خبره ده. صحیح. چې سبا بیا پیسې نه پرېږدي، مال دولت نه پرېږدي، ټول به خدای پاک په لاره کې خیرات کړي، نو سبا بچو سره بیا څه نه وي، بچي به بیا خلکو ته لاس نیسي، ښځه به خلکو ته لاس نیسي. نو خپل بچو ته چې کوم مال حلال پرېښودو هغې باندې به هم خدای پاک د خاوند له اجر و ثواب ورکوي. صحیح. صرف په خیرات باندې اجر و ثواب نه دی چې کله انسان خپل بچو دپاره خپل ښځې دپاره دغه شانتې بیمه وکړي چې کومه بیمه د اسلامي تعلیمات مطابق ده نو په هغې باندې هم ورته اجر و ثواب میلاویږي. یاد ساتئ دا بیمه چې ده دا اسلام نه مخالف نه ده. صحیح. د بیمې دا نظریه اسلامي تعلیمات سره برابر ده. اسلام هم دې خبرې سبق ورکوي چې خاوند دی او د پلار دی د خپل ژوند کې داسې طریقې وکړي چې د ده مرګ وشي ځوانۍ کې نو د نه وروستو بیا د هغې بچو سره څو خیر ښېګړه وکړي. نو دا بیمه اسلامي تعلیمات مطابق ده. خو زموږ په دې معاشره کې چې بعضې بیمې شروع دي نو هغه بعضې بیمې داسې دي چې هغې طریقه کار سود دی، نو هغې سودي طریقه کار د وجې نه هغه ناجایز دي. او علماو مفتیانو داسې طریقې په اسلامي بینکینګ کې هغې الله خلکو ته ښودلي دي چې هغې نه هغه سود وباسلی دی. صحیح. نو هغه بیمه چې هغه اسلامي طریقه کار مطابق وي اسلام د هغې اجازت ورکوي، هغه ښه خبره ده. هغه پلار له او دغه شانتې خاوند له پکار دي چې د خپل ښځې او د خپل بچو د راتلونکي ژوند د ښېګړې دپاره دی دغه بیمه وکړي، خو هغه بیمه چې هغه سود نه پاک وي. مفتي صاحب تاسو د بیمې خبره کوئ نو په مارکیټ کې داسې بیمه پالیسي شته چې هغه اسلامي تعلیماتو مطابق وي او خلک وایي چې او دغه بیمه چې کوم دی نو جایز دی او دا کول پکار دي؟ بالکل زموږ د معاشره کې مفتیانو د جید مفتیانو لکه مفتی منیب الرحمان صاحب شو، مفتی تقی عثماني صاحب شو، هغوی باقاعده هغې دپاره د اسلامي بیمې دپاره کمپنیانې جوړ کړي دي. یو داود فیملی تکافل په نوم باندې دی، یو پاک قطر فیملی تکافل په نوم باندې دی، او هر یو اسلامي بینک هغه میزان بینک دی که بینک اسلامي دی او که زموږ نور اسلامي بینکونه دي هغې هم اسلامي بیمه اسلامي انشورنس تکافل په نوم باندې شروع کړی دی. نو دغه طریقه کار مطابق دی د پلار او خاوند له پکار دی چې د خپل بچو او د خپل ښځې راتلونکي ژوند دپاره د فکر وکړي. یاد ساتئ موږ څنګه د دې ژوند فکر وکړو چې اوس به څه کېږي، اوس به زه لاس وخپې وخمه، روزګار به کومه، کاروبار به کومه، منډه تړې به وخمه، نو دغه شانته راتلونکي ژوند کې دپاره هم پکار دی. ځکه چې نن سبا موږ ګورو چې اچانک اکسیډنټ وشي او ډېر کسان په هغې کې شهیدان شي، وفات شي، نو انسان ته موقع میلو نه شي چې دی
هغه پیسې او دغه شانتې دغه شیزونه چې دی هغه کور کې پرېږدي نو مخکې نه فکر پکار دی چې کله هغه تکلیف یو مصیبت نه دی راغلی هغه حالات نه دی راغلی هغې نه مخکې نه فکر پکار دی نو که چېرې یو انسان په دې نیت باندې دغه پیسې بچت کوي په دغه اسلامي بیمه باندې چې دا به راتلونکي وخت کې زما د ښځې زما د بچو په کار شي نو دا یو ښه کار دی نبي علیه صلات والسلام مبارک هم خپل صحابه کرامو ته خپل امتیانو ته دې خبرې سبق ورکړی دی چې تاسو خپل بچو ته پیسې پرېږدئ دا غوره ده د دې نه چې هغه سبا بیا بل چاته لاس نیسي ماما ته لاس نیسي تره ته لاس نیسي نیکه ته محتاج وي نو چې کله دغه زنانه دغه کونډه دغه یتیمانانو سره خپلې پیسې وي نو هغه به معاشره کې په خپل عزت نفس سره په خوشحالۍ سره او د بل باندې بوج جوړېدو نه بغیر به هغې خپل هغه ضروریات پوره کوي صحیح مفتي صاحب د دغې نه پس که مونږ د یتیمانانو د وراثت خبرو کوو د وراثت د هغې څه حقونه ځکه چې هغې خو یتیمانان یې پوهېږي نه واړه وي هغې خپل حقونه نشي اخیستی دغه وراثت کې به دوی ته څه حصه میلاویږي د دې حقونه بیا دغسې دي اسلام تعلیمات ډېر ښایسته دي تر دې پورې اسلام د وراثت او د یتیم خیال ساتي چې کوم ژوندی یتیم دی هلک دی یا جینۍ ده هغه له خو هسې هم اسلام برخه ورکړې ده که یو ماشوم د مور په ګېډه دی هغه لا دنیا ته نه دی راغلی هغه دپاره هم اسلام چې دی هغه حقوق بیان کړي د هغه دپاره هم میراث هغه حق بیان شوی دی صحیح هغه دپاره هم اسلام وراثت هغه قانون بیان کړی دی چې کوم انسان لا دنیا ته نه دی راغلی مور په ګېډه دی او د هغه پلار وفات شو نو اسلام هغه ماشوم هم چې مور په ګېډه کې دنیا ته نه دی راغلی هغه له هم میراث هغه حق ورکړی دی هغې ته هم وراثت کې پوره حق میلاویږي نو دغه انسان چې بیا دنیا کې دی هغې له خو هسې هم برخه شته دی او هغې دغه برخې بیا ټول نه لوی حق چې دی هغه د یتیم هغه ټول نه اول یتیم او د کونډې له هغې هغه برخه ورکول دي صحیح بعد خلک هغه خپله برخه واخلي او دغه یتیمانانو او کونډو هغه برخې له اهمیت نه ورکوي نو یاد ساتئ چې کوم یتیم دی او کومه کونډه ده اسلام کې ټول نه اول دی له حقوق ورکولو حکم راغلی دی چې دی له به اول حق ورکولی شي نور رشته داران هغې برخه وروستو ده دغه کونډې ښځې د ښځې هغه برخه مقدم ده د هغې لور او د زوی هغه برخه مقدم ده که زوی نه وي نو هغې نه وروسته بیا تره ته میلاویږي صحیح نو دغه تره او دغه رشته داران ماما خو بیا ډېر زیات لرې دی نو اسلام دغه یتیم چې زوی دی یا لور ده د هغې برخه په قرآن پاک کې رب ذوالجلال په خپله بیان کړې ده صحیح دا داسې برخه نه ده چې الله جل شانه هغه نبي علیه صلات وسلام مبارک په مبارکه خوله باندې بیان کړي وي یا مجتهدین فقهاو بیان کړي وي دا حق رب ذوالجلال په خپله قرآن مجید کې په خپله بیان کړی دی په خپله مقرر کړی دی او انسان ته د اختیار نشته چې یو انسان راولګي او دغې حق کې څه کمی بیشي وکړي هغه حق به خامخا پوره هغه یتیم له ورکوي صحیح مفتي صاحب اکثر مونږ کتلي کله چې یتیمانانو ته خپل حقونه میلو شي نو مور ځان سره یو ځای کړي چې دا خو مونږ ټول یو ځای د هغې مال ځان سره یو ځای کړي یا تره یا ماما چې کوم دی د هغې یا پیسې یا هغې چې کومه برخه والي ځان سره کړي او په هغې باندې بیا کاروبار کې شریک لګوي دغه بیا څنګه ده جی دې باندې به موږ تفصیلي خبره وکړو مختصرا دا چې د کوم مال د یتیم دی هغه مال هغه سړی به صرف خپل کسټډي کې او خپل تصرف کې خپل لاس کې به اخلي چې کوم سړی هغه مال په صحیح طریقې سره استعمالولی شي صحیح هغه یتیم چې دی په خپله هغه مال خو نشي لګولی هغه وړوکی دی نابالغه دی نو د هغې تره د هغه نیکه د هغه ماما یا د هغه مور چې څوک د هغې ذمهوار دی څوک د هغې ذمهواري هغسې ده هغه کسان به خپل لاس کې هغه مال اخلي چې هغه بیا ښه طریقې سره مخکې لګولی شي خو ټول نه اول شرط دا دی چې دغه کس به دغه مال خپل ځان باندې نه لګوي دغه مال به دې نیت باندې اخلي چې د یتیم مال تباهي نه وساتمه صحیح ځکه چې نن چې یو مال یو چاته لاک روپۍ یتیم ته ملو شوی نو که لاک روپۍ په لاک بینک کې پرتی نو 10 کاله پس هغه 1 لاک روپۍ چې دی د هغې ویلیو هغې قدر چې دی هغه 20,000 ته به راغلی وي صحیح نو دغه بینک کې ښودل او هغې باندې کاروبار نه کول دا هم د هغې ماشوم هغه مال چې دی هغه ختمول دي صحیح نو بیا دغه شان د مال په یو کاروبار کې انویسټ کول پکار دي یو داسې ځای کې لګول پکار دي چې په هغې کې هغه مال چې دی هغه سیوا کېږي او د هغې قدر هم نه کمیږي او هغه ورځ تر ورځ سیوا کېږي هم خو دا به هغه کس کې چې کوم کس ایماندارۍ سره دغه مال لګولی شي صحیح او ټول اول هغه کس به دا مال خپل لاس کې اخلي چې کوم سړی په خپله مالداره وي هغه ته دغه شي ضرورت نه وي د یتیم د مال ضرورت نه وي نو اول به هغه کس مخکې کېږي که هغه تره دی که ماما دی که هغه مور ده که هغه نیکه دی یا رور دی نو دا هغه کس په لاس کې اخلي چې کوم کس ته په خپله حاجت نشته هغه په خپله مالداره دی هغه ته یتیم پیسو ضرورت نشته نو هغه سړی به مخکې شي او که چېرې داسې څوک نشته
چې هغه په خپله صاحب حیثیت وي، په خپله پیسو نه مضبوط وي، نو بیا رور دی یا تره دی یا ماما دی چې هغه غریبانان دي، نو هغې دغه مال اخیستی شي او بیا هغې دپاره رب ذوالجلال په قرآن پاک کې فرمایي چې که چېرې دغه متولي دغه مشر چې څوک دغه پیسې استعمالي که هغه په خپله غریب دی، نو څومره مزدوري شي بل سړی په معاشره کې اخلي د چا دپاره د منډې تړې د چا د نوکرۍ، نو د یتیم د مال نه هم دغه سړی عمره پیسې عمره تنخوا ځان ته اخیستی شي. صحیح. مفتی صاحب په دې به خبره اترې جاري ساتو. دا وخت موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام، محمد ابراهیم خبره کوم د ضلع پشینه څخه. جی جی څه به وایل؟ د مفتی صاحب زما دا سوال دی مفتی صاحب څخه. جی جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک، خیر و خیرت ہے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب جی ما ویلې د کم سړي چې د پلار د مور حق سکه نشته. څه جي تاسو دوباره ووایئ؟ پوه شوم. د ټي وي اواز تاسو کم کوئ، بیا به تاسو موږ سره خبرې صحیح کولی شي. د ټي وي اواز چې کله هم ټلیفون کوئ، د ټي وي کال چې کوم دی تاسو کموئ، هغه مکمل بند ساتئ، نو حال اواز تاسو خبرې موږ ته صحیح راځي. ستاسو په کوېشن به هم موږ پوهیږو او کال به هم په دې دوران کې نه ډراپ کیږي. یقینا که تاسو دوباره هم کال کوئ نو تاسو د ټي وي اواز پهله بند کړئ او بیا موږ ته ټلیفون وکړئ، ستاسو غږ به موږ ته صحیح راځي. مفتی صاحب د یتیمانانو د حق موږ خبره کوله، د وراثت موږ خبره کوله. که چېرې یو انسان وفات شي او د هغه صرف لوریانې وي، زامنې نه وي، نو د ده نه چې کوم مال پاتې دی دا به ټول د ده په دې لوریانو باندې تقسیمیږي که نه؟ دې کې بیا د نور رونو یعنې د دغه جینکو د ترونو حق هم شته. د دې وراثت تقسیم به څنګه کیږي؟ جی دی رور چا کالر زه د هغې بل شانته وضاحت وکړم. دې تپوس وکړو چې د مور حق په میراث کې څومره دی یا شته یا نشته. یاد ساتئ مور دپاره اسلام درې قسمه حقوق بیان کړي دي. یو دا چې یو کس داسې وفات شو چې هغه واده نه دی کړی جی او د هغه رونه خویندې هم نشته، د مور پلار یو بچی و یا یو لور وه هغه وفات شوه، نو دغه شانتې اولاد چې د هغې بچي نه وي او نور رونه خویندې هم نه وي، اسلام دغه شانتې مور له د خپل اولاد په میراث کې درېیمه برخه ورکړې ده. صحیح. درېیمه برخه به مور اخلي او دوه برخې به بیا پلار ته ملاویږي. او که چېرې یو داسې انسان وفات شو چې د هغې بچي شته، د هغې اولاد شته، نو دغه شانتې اولاد د هغې مور له اسلام چې دغه شپږمه برخه ورکړې ده. صحیح. 1/6 شپږمه برخه چې ده هغه دغه شانتې اولاد ته ورکوي. او که چېرې د چا بچي نشته دی، رونه خویندې هم نشته، خو ښځه شته، یو ځای وفات شو د هغې ښځه شته، بچي نشته، رونه خویندې نشته، نو بیا د هغې میراث نه اسلام مور له چې کله ښځه خپله برخه واخلي، ښځه به څلورمه برخه واخلي 1/4، نو باقي چې 3 پاتې شو 3/4، نو هغې کې 1/3 به مور اخلي او 2/4 به پلار ته ملاویږي. نو اسلام مور له 3 قسمه برخې ورکړي دي، یا 1/3 ورکړی دی، یا د ښځې نه څومره مال پاتې شو د هغې 1/3 ورکړی دی، او یا شپږمه برخه ورکړې ده. نو ډېر خلک داسې وي چې هغې خپل خویندو له برخې ورنه کړي، د هغې خویندو مخکې اولاد وشي، نو هغې بیا د خپل مور هغه برخه خپل ماماګان نه اخیستی شي. صحیح. شرعي طور باندې هم اخیستی شي، قانوني طور باندې هم اخیستی شي، عدالت نه هم اخیستی شي، او که چېرې د شریعت جرګې ته کیني، مشران کیني، شریعت مطابق فیصله کړي، نو هغې کې هم د هغې خپل مور هغه برخه هغه اخیستی شي. که د مور په ژوند کې وه مور وانه اخیسته، نو مور د ژوند نه وروسته هم هغه بچي بیا هغه برخه اخیستی شي. صحیح. مفتی صاحب زما کوېسچن دا و که چېرې یو انسان دی د هغه صرف لوریانې دي، زامنې نشته، او د هغې د مور او پلار دواړه چې کوم دی د هغې وفات شي، بیا هغه لوریانې صرف پاتې وي، د هغه نه چې کوم مال پاتې دا به صرف دغه لوریانو کې تقسیمیږي که نه د هغې نه پس به چې کوم دی نو دا د دې جینکو ترونو ته هم د دې څه برخه ځي، د دې تقسیم به بیا څنګه؟ جی کله چې یو انسان وفات شو د هغې نه ښځه پاتې شو، لوریانې پاتې شوې، زامن نشته، نو بیا د هغې د مال به 40 حصې شي، 40 کې به 16 حصې 14 حصې هغه به لوریانو ته ملاویږي. صحیح. لکه 2/3 ورته وایو مونږ، 2/3 حصې هغه به لوریانو ته ملو شي، او د هغې ښځه چې ده هغې ته 8مه حصه، په 40 کې 3 حصې، نو 19 حصې دا د کونډې ته او لوریانو ته ملو شي په 24 کې. صحیح. او صرف 15 حصې پاتې شوې هغه به بیا ترونو ته ځي. صحیح. دا به بیا هغه ترونو ته ملاویږي.
خو دین اندازه ولګوئ چې په 24 کې 19 حصې چې د هغه اسلام دغه ښځې له ورکړي دي دغه لوریانو له ورکړي دي. صحیح. نو اسلام د دغه کونډې او د دغه یتیمانو دومره خیال ساتي چې نیم نه هم زیات او د هغه چې تقریبا 1/4 نه هم تقریبا زیات حصې جوړېږي چې دومره زیاتې برخې چې هغه اسلام دغه کونډې له او دغه لوریانو له ورکړي. صحیح. دا هم سره یو کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د ټي وي आवाज پیر سلو کوي بیا تاسو خپل خبر وکړئ. صحیح دی. دا خبرې کوم دي سمجي. هلو. جی تاسو سوای؟ جی تاسو موضوع خو یو شان د ما سوال بل شان دی لکه دا به شامل کوي جی. جی تاسو سوال وکړئ مفتی صاحب به جواب درکړي. ما مفتی صاحب نه سوال لرم جی. دلته یو ملګری او هغه ماته یو خبره کوله چې یاره دلته یو کس و هغه ما باندې 100 روپۍ وي جی او هغه کس اوس لکه شته دی نه د بل ځګي و د پېښور دی علاقو خو لکه نه دا سړي ځګي ماته معلوم نه چې د کوم ځګي دی جی او ماته لکه هېڅ اډرس نه دی معلوم که نه. صحیح. نو آیا لکه چې دا خاص روپو به څه کېږي؟ صحیح ټیک. تاسو ته مفتی صاحب جواب درکړي. مفتی صاحب د هغې سوال تاسو واورېدو؟ سوال باندې پوره جی هغې دغه مطلب دی چې یو کس دی د هغه په بل کس باندې پیسې وي خو د هغه کوم چې قرضدار دی هغه ته وایي چې زه دا پیسې واپس کول غواړم خو هغه ماته اډرس پته نشته هغه سره زما کنټیکټ نه کېږي ځای ماته نه معلوم زه به اوس په دغه پیسو باندې څه وکړم طریقه کار څه دی؟ جی نن سبا خو دغه قرض واپس کول غواړي خو هغه چې کوم جی که د هغې خاندان که هغه کس وفات شوی دی نو هغې اولاد له به ورکوي که هغې کس خاندان هم نه دی معلوم هغه کلي وطن او د هغې سره کنټیکټ نه کېږي که نن سبا کنټیکټ لږ آسان دی. صحیح. داسې ټوله دنیا یو ګلوبل ویلیج جوړ شوی ده نن سبا د یو بل سره رابطه آسانه ده. جی نادره سره ریکارډ پروت دی تاړه کې معلومات کېږي هر لکه نن سبا که څوک پیدا کول غواړي او نوم معلوم وي او علاقه معلوم وي یا دې دی کې هغه پاتې شو نو د هغې پیدا کول آسان دي نو دغه پیسې ټول ناول خو به دغه کس ته رسوي نو هله به د ده غاړه خلاصېږي. صحیح. که هغه کس وفات شوي د هغې وارثان ته هغې اولاد ته به ورکوي د هغه بچو ته به ورکوي صحیح. نو هله به غاړه خلاصېږي. او که چېرې داسې کس و چې ته یو ځای لاره کې ملو شو نه پلار معلوم نه نیکه معلوم نه خاندان او نه علاقه هېڅ معلومات او پته ورسره نه وه او هغه پیسې هغه ته نشي رسېدی نو بیا هغې دپاره فقهاو دا لیکلي چې مجبورۍ په حالت کې چې دا شانتې حالات شي چې بیخي د هغه انسان او د هغې د خاندان هېڅ پته نه لګي نو بیا دغه کس به دغه پیسې یو غریب له یو یتیم له یو کونډې له به ورکړي او نیت به دا وکړي چې زه دا باري تعالی دا د هغې سړي هغه حق په دې باندې ادا شي او دا ثواب زه هغه ته وربخم. صحیح. خو دا به صرف مجبورۍ په حالت کې وي عذر په حالت کې وي چې بالکل 100% د هغې معلومات نه کېږي. صحیح. مفتی صاحب د یتیمانانو مونږ خبره کوله کله چې یتیم پاتې شي د هغه تربیت او پرورش ډېر زیات ضروري وي دا به څنګه کولی شي او دا د چا چې کوم دی نو بیا حق دی چې په دغه یتیمانانو پرورش وکړي صحیح د هغې تربیت وکړي؟ جی د یتیم پرورش دا د څنګه چې د خپل اولاد انسان پرورش کوي دغه شانته به د یتیم هم پرورش کوي. صحیح. دې چې څنګه خپل اولاد ته ګوري دغه شانته به یتیم ته به هم ګوري. دې کې به دا فرق نه کوي چې دا یتیم دی د ده تپوس والا څوک نشته د ده تپوس والا الله او د الله رسول دی. صحیح. د الله او الله رسول کوم قانون بیان کړی دی هغه قانون باندې که چېرې دغه کسان ونه چلېدل د هغې تپوس په آخرت کې کېږي. الله او د الله رسول چې کوم قانون بیان کړی دی دپاره بیان کړی دی چې دی دغه انسانان که هغه تره دی که هغه ماما دی که هغه نیکه دی که هغه رور دی نو هغه د یتیمانانو سره صحیح چلېږي. صحیح. نو که چېرې دې نه چلېږي نو بیا د هغې هغه حساب کتاب دپاره قیامت هغه ورځ ده دنیا کې هم سزا ملاویږي. رب ذوالجلال داسې خلک نه پرېږدي چې کوم یتیمانانو له اهمیت نه ورکړي هغې شاسې هم څوک تپوس والا نشته دی نو یاد ساتئ چې د چا څوک تپوس والا نه وي نو رب ذوالجلال د هغې تپوس کوي. صحیح. الله جل شانه د هغې تپوس کوي. هغه اردو هغه یو شعر جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو جی میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو. معنا دا چې څوک دا نه وي چې هغه که دغه یتیم دی تپوس والا نشته نو زه به دې باندې ظلم زیاته کوم څوک تپوس به ونه کړي. صحیح. مفتی صاحب بیا دغه د حق د چا زیات جوړیږي که چېرې یتیمانان په خاندان کې خاندان والا باندې حق زیات دی که نه په ګوند کې په ګوند والا باندې زیات حق دی دغه حق د چا جوړیږي چې دغه یتیمانانو خیال وساتي د دې تربیت وکړي که چېرې امداد ورسره کولی شي امداد ورسره وکړي؟ جی که چېرې پلار یو هوښیار سړی و سمجدار و هغه دنیا کې خپل بچو ته پیسې پرېښې وې مال دولت پرېښې و
د بچو د ضروریات د ښځې ضروریات پوره کېدو دپاره داسې اساسې پرېښې داسې اشیا پرېښي چې د هغې نه د هغې بچو تربیت کېدله د ښځې خرچې پوره کېدله نو بیا ټول نه نږدې رشته د بچو سره هغه د مور ده. صحیح. که مور مالی حالت مستحکم دی هغه مضبوط دی هر څه ورسره شته نو دغه مور له پکار دی چې پخپله د هغې ټول ضروریات چې د هغه د بچي پوره کړي نو هغه د مور چې دی ټول نه نږدې رشته ده او مور نه زیات چې د هغه بچو باندې څوک ګران نه ده نو مور له پکار دی چې د بچو خیال وساتي. صحیح. اور بعضې خبرې داسې چې هغه کور نه بهر منډې تړي هغې دپاره که دغه شان د قانون دپاره بیا دغه زنانه دا د خاوند په کور کې پاتې کېږي. لکه ډېره زنانه هغه کونډې شي هغه مور پلار کور ته نه ځي. صحیح. هغې دا هغې چې مونږ دغې کور ته راغلي یو مونږ دغې کور یو مونږ جنازه دغې کور نه وځي نو هغې خاوند دغه کور نه پرېږدي خاوند کور کې پاتې کېږي نو بیا دغې خاوند په کور کې د دغې ماشومانو چې کوم تره دی هغه تره له پکار دی چې دغې ماشومانو هغه تربیت وکړي دغې ماشومانو چې کومه ذمهوارۍ دي دغې چې کوم ضروریات دي هغه دې پوره کړي او په دغې کور کې که چېرې نیکه دی نو هغې نیکه له پکار دی چې خپل دغې یتیمانانو ماشومانو هغه خیال وساتي. نبي علیه الصلاة والسلام به ژوند ته وګورو نو هغې مبارک هم دنیا ته تشریف وړو هغې مبارک یتیم و نو هغې مبارک مور چې دی هغه د هغې مبارک خیال ساتلو د هغې مبارک نیکه عبدالمطلب صاحب د هغې خیال ساتلو چې کله بیا عبدالمطلب صاحب مبارک وفات شو د نبي علیه الصلاة والسلام مور بیبي مبارک وفات شوه نو بیا د هغې تره ابوطالب صاحب د نبي صلی الله علیه وسلم پرورش او د هغې مبارک خیال ساتلو. نو اسلامي تاریخ موږ ته دې خبرې سبق راکوي چې ټول نه لوی اجر و ثواب او ټول نه لوی برکات چې په اسانه باندې حاصلېږي هغه دغه یتیم په ذریعه باندې حاصلېږي. صحیح. ډېر آسان عمل آسان کوشش لږ خوارۍ باندې انسان ته ډېر اجر و ثواب میلاویږي انشاءالله هغه اجر ثواب به بیانو نو دغه یتیم ځان دپاره یو موقع ګڼل پکار دی. صحیح. چې دا رب الجلال موږ له د اسانه باندې جنت ګټلو اسانه باندې د رحمت حاصلولو اسانه باندې خپلو یو لاره راکړې ده. صحیح. نو دا یتیم ځان دپاره بوج نه ګڼل پکار دا ځان دپاره د آخرت یو ذخیره ګڼل پکار دی. څنګه یو خزانه چاته میلو شي نو هغه سړی هغې باندې خوشحالېږي چې ما ته خزانه میلو شوه ما ته دولت میلو شو نو دغه یتیم د رب ذوالجلال د رحمت یو خزانه ده. صحیح. د رب ذوالجلال د رحمت حاصلول اسانه لاره ده نو دغه یتیم ځان دپاره بوج نه ګڼل پکار دا ځان دپاره یو سهولت او د خدای پاک طرف نه یو راحت او یو نعمت ګڼل پکار دی. صحیح. مفتی صاحب په دې باندې تفصیلي خبرې کوو خو ګرانو کتونکو دا وخت ځو یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ بیا راځو او په دې ټاپک باندې به موږ خپل بحث جاري ساتو. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې خبرو کوو مونږ د یتیمانانو او د کونډو حقونو حوالې سره چې په دې معاشره کې د یتیمانانو او بیا د کونډو ښځو څه حقونه دي او معاشره دوی ته څه حقونه ورکوي او آیا دغه حقونه که چېرې څوک د دوی نه الي نو هغه کم عذاب او کم ګناه سره مخ کیدی شي. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ. مفتی صاحب مونږ سره پروګرام کې موجود دی هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتی صاحب د بریک نه وړاندې مونږ د وراثت خبره کوله د تقسیم خبره کوله که چېرې یو انسان دی هغه ژوندی دی او خپل بچو ته وایي چې زه په ژوند باندې دغه زما کم جایداد دی هغه مکمل تقسیم کم دی ټولو بچو ته پکې زه برخه ورکړم چې زما مرګ نه پس پې جګړې نه وي دغه په ژوند باندې برخه ورکول یا تقسیم کول څنګه دي؟ چې اسلام دې خبرې اجازت ورکوي چې انسان په خپل ژوند کې هم دغه خپل مال دولت خپل قیمتي اشیا هغه تقسیمولی شي. صحیح. دې یارې نه بعض خلک دا ژوند کې تقسیموي چې پس د مرګ نه زما لور له به دا زوی به برخه ورکړي یا به ورنه کړي دا ورور به خور له خپله برخې ورکړي یا ورنه کړي یا د هغې بچي واړی نو چې ته نور خلک په دغې باندې قبضه وانه چې دغې مال دولت باندې او دوی له ورنه کړي نو دغه یارې د وجې نه په ژوند کې هم یو انسان هغه خپل مال تقسیمولی شي. صحیح. خو صرف دومره خبره ده چې دا تقسیم دا بیا په دوه قسمه باندې کولی شي. یو هغه تقسیم دی چې کوم د مرګ نه وروسته کیږي جی د میراث په قانون باندې که یو انسان دا وایي چې زما د مرګ نه وروسته چې کوم تقسیم کیږي هغه تقسیم زه اوس کوم او اوس هغه برخې حساب باندې زه اوس نه ورکوم نو بیا د میراث په قانون باندې هم د هغې تقسیم هغه ټیک دی. صحیح. خو بعض اوقات خلک په ژوند کې میراث په حساب باندې تقسیم نه کوي ورکړه کوي ګفټ ورکوي تحفه ورکوي نو هغې دپاره بیا یاد ساتئ قانون دا دی چې د هلک او د جینۍ برخه به یو شان دی. صحیح.
که پلار په خپل ژوند کې اولاد له یو شیز به طور تحفه ورکړي، به طور ګفټ ورکړي، به طور هبه ورکړي، به طور ورکړه ورکړي، نو هغې کې به هلک او جینۍ کې به بیا فرق نه کوي. صحیح. حصه به ټوله یو وي، که چېرې د وراثت په قانون باندې کې نو هغه بیا د وراثت قانون نو بیا به وراثت په قانون باندې به هغه شان تقسیمیږي. صحیح. او که دې ګفټ ورکړي، تحفه ورکړي په خپل ژوند کې، نو هغې کې به بیا هلک او جینۍ برخه به یو شانتې وي، د یو رور او د بل رور برخه به یو شانتې وي. صحیح. هغې کې بیا فرق نه ساتل پکار. لکه حدیث پاک کې راځي، نبي علیه الصلاة والسلام بارته یو صحابي رالو، نعمان بن بشیر صاحب، هغه حدیث پاک راوي دی، هغه وایي زما پلار بشیر، زه بوتلم نبي صلی الله علیه وسلم مبارک ته. جی. او هغې ووایي چې جی زما ښځه وایي چې زما دغې زوی له ته خپل فلانې باغ ورکه، نو زه هغه باغ دغې زوی له ورکوم او تاسو په دې باندې ګواه کوم. جی. نو نبي علیه الصلاة والسلام به تپوس کړه ستا نور زامن شته؟ یا قربان زما نور بچي هم شته. هغې له دې هم دغه شانتې باغ ورکړی دی. نو صحابي وفرمایل چې نه قربان هغې نور له خو ما نه دی ورکړی. نو دوی هم بار وفرمایل چې زه په دې باندې ګواه نه جوړېږم، صحیح، په دې باندې بل څوک ګواه جوړ کړه. نبي صلی الله علیه وسلم بعد دا خبره خو نه ګڼله، صحیح، خو ناجایزه هم نه ده، بالکل غلطه هم نه ده، ځکه دوی هم فرمایل چې بل څوک پې ګواه جوړ کړه. صحیح. مفتي صاحب که چېرې دغسې کېږي او یو پلار دی هغه چې کوم دی نو صرف یو زوی له یا دوو زامنو له د نورو بچو نه علاوه یو څیز ورکوي ایز ا ګفټ، دغه ګفټ دلته بیا جایز دی چې نورو بچو ته نه ورکوي، صرف دغه یو زوی ته یا دوو زامنو ته چې کوم دی ورکوي او لوریانې نظر انداز کوي یا لور له ورکوي زوی له نه ورکوي، نو دغه ګفټ بیا په اسلام کې شته دی؟ اسلام یو سړي له د خپل مال دولت کې، په خپل جایداد کې، په خپل دولت کې، په خپل اساسجات کې کوم شیز د ده دی، د ده په ملکیت کې دی، هغې کې د تصرف اجازت ورکوي. صحیح. چې سړی په خپل مال دولت، خپل اشیاو کې په حالت د صحت کې دی څنګه غواړي دی هغه شان تصرف کولی شي. صحیح. پردو له هم ورکولی شي، خیرات هم کولی شي، په خپل ځان هم لګولی شي، بچو له هم ورکولی شي، ښځې له مور پلار له چا له ورکول غواړي هغه ورکولی شي. صحیح. خو دومره خبره اسلام تعلیم دا دی چې کله بچو کې انسان یو ګفټ ورکي او بچي ډیر وي نو هغې له یو شانته ګفټ ورکول پکار دی. صحیح. ځکه چې بیا د نور بچو په زړه کې خفګان راځي چې پلار موږ سره مینه کمه ده، موږ ډېر خیال نه ساتي، فلانې ورباندې ګران دی، نو ځکه یې هغه له ورکړو ما له را نه کړو. دغې خفګان نه بچ کېدو دپاره ښه طریقه دا ده چې یو شانته ګفټ ورکړي شي. صحیح. او که چېرې یو پلار چا له ډېر ورکو چا له کم ورکو نو دا هم د اسلام اجازت دی چې دا کار کولی شي، دی ورکولی شي او هغه شیز باندې هغې بچو قبضه وکړه نو دا د هغې شو. صحیح. خو دومره ده چې ښه کار نه دی. ښه کار دا دی چې یو شانتې ټول ته وکتلی شي. صحیح. خو مونږ معاشره کې ګورو بعض اوقات داسې وي چې یو پلار یا مور هغه بیمار وي، هغه د خدمت قابل وي، د هغې خدمت ته ضرورت وي، نو بعضې بچي د هغې خدمت کوي، په هغې باندې خرچه کوي، علاج معالجه یو څه بل څه منډې تړې، لاس و خپې خدمت کوي، منډه تړه وخي، او بعضو بچو ته نه بالکل ځان سیټ ته کړي. صحیح. نو دغه شان د بچي چې هغې په ژوندانه باندې د مور پلار خدمت نه دی کړی، ضرورت په وخت کې نه دی راغلی، دغه شان د بچو له که چېرې مور او پلار څه ور نه کړي او هغه بچي له ورکړي چې کوم بچو خدمت کړی دی، چا پې خرچه کړی، چا د هغې خیال ساتلی، چا د هغې قدر کړی دی، نو یاد ساتئ دا حساب کتاب په آخرت کې رب ذوالجلال کوي. رب ذوالجلال نه یو خبره هم نه هېرېږي. نو که چېرې دا اولاد دنیا کې د مور پلار خیال نه دی ساتلی، خدمت نه دی کړی، تلې راتلل تګ راتګ ورسره نه دی کړی، تلې راغلی نه دی کړی او خدمت په وخت کې نه دی ودرېدلي او لاس و خپې خدمت نه دی کړی، پیسې پې نه دي لګولي، نو دوی هم کمی کړی دی. صحیح. دوی هم د خدمت نه پاتې راغلي دي. نو که چېرې هغې په عوض کې هغه مور چې دی یا پلار هغه یو بچي له چې چا خدمت کړی دی، چا پیسه لګولی، چا منډې تړې والی دي، هغې له یو ګفټ ورکوي، یو اضافي انعام ورکوي، یو اضافي تحفه ورکوي، اضافي ځمکه پیسې ورکوي، نو حساب کتاب به رب ذوالجلال کوي، نو دا ټول خبرې به مخې له راځي. نو هغه ځای کې بیا هم د هغې اولاد چې دی خدمت نه دی کړی او د بل اولاد خدمت کړی دی نو هغې کې څه باک نشته. خو چې نارمل حالات وي، ټول بچي مور پلار باندې ګران وي، هغوی ورسره خدمت کوي، نو ټول له یو شانته بیا تحفه ورکول پکار دی، ګفټ ورکول پکار دی. صحیح. مفتی صاحب یو ملګري سوال را لیږلی دی چې یو انسان دی هغه د غلا بجلی استعمالوي او بیا هیټر یې لګولی دی، په هغې باندې هغه اوبه ګرموي او بیا په دغه اوبو باندې اودس چاردام کوي او مونځ کوي، نو آیا دغه مونځ چې کوم دی نو ده قبلیږي؟ او بل دغه کس دا هم وایي چې یاره ما پسې بجلو والا بل ډېر زیات رالیږي، زما خرچه کمه ده او بل زیات رالیږي، نو زه دا په دې کې پوره کوم، آیا داسې کار جایز دی؟ اصل کې دغه چې کوم بجلی والا اضافي بل رالیږي نو د هغې یو طریقه کار شته. صحیح. چې د میټر ریډینګ دی او د هغې چې کوم افسران دی هغې سره ملو شي، خپل وضاحت وکړي.
خو دغه یو کار د بل کار د غلطۍ دپاره هغه بنیاد نشي جوړېدی. صحیح. نو که چېرې د ده هغه بل چې څومره ده جمع کړی دی د پس دومره یونټ نشته دی، نو دا حساب کتاب چې کي دا رب الجلال کوي چې دغه انسان پسې دومره بل نه جوړېده او ده ورپسې رالېږلی دی، نو د مونځ قبلېدو نه قبلېدو دا حساب کتاب رب الجلال کوي. نو ظاهرا عقل هم دا وي او قانون هم دا وي چې کوم انسان څومره بجلی استعمال کړي وي عمره بل ورپسې لیږل پکار دی. که اوور بلینګ کېږي نو د ده هسې هم ګورنمنټ سره هغه پیسې پرتې دي، صحیح، د ده هغه اضافي پیسې هلته پرتې دي، نو د ده پسې شریعت کې دغه ګناه نه راځي چې کله دی دغه شانته عمل کوي. خو دومره ده چې قانوني لحاظ سره هم ملکي قانون لحاظ سره هم دا کار ښه نه دی چې انسان چې د هغه غلا هغه بجلي استعمال کړي. که د غلا هغې بجلۍ باندې دی مونځ کوي نو یاد ساتئ مونځ اجر و ثواب ورته پوره نه میلاویږي. صحیح. غاړه پې خلاصیږي خو مونځ اجر و ثواب ورته نه میلاویږي. دغه فقهاو لیکلي دي ځکه دا بجلۍ خو اوس مسله راووته، پخوا خو دا نه وی. نو فقهاو دا لیکلي دي چې پردې ځمکې باندې چا قبضه وکړه جومات پکې جوړ کړو، جی، نو هلته کې که چېرې یو سړی مونځ کوي نو مونځ ادا کوي، غاړه هغه خلاصیږي، خو د چې کوم جومات هغه اجر ثواب دی کوم برکات دی هغه ورته نه میلاویږي. نو دغه بجلی چې کوم غلا باندې دی څوک هیټر لګوي او هغې باندې اوبه ګرمي دغه سهولتونه ځان ته برابروي، نو مونځ خو ادا شي خو د مونځ کوم برکات دی کوم ثواب دی او کوم فیوزات دی هغه بیا نه میلاویږي. مفتي صاحب دې کې خو بیا بله مسله هم راځي، د دې بیا هغه کالکولیشن نه کېږي. که ستا بجلو والا ته یونټې سیوا دي 200 دي 300 دي 500 دي یا څومره هم یونټې ستا سیوا دي، ته چې کله د غلا بجلي استعمالوې تا ډایرکټ کونډه لګولې ته خو هغه کالکولیشن نه کوې چې هغې په بدل کې ته دلته څومره استعمالوې، په هغې کې هم ډېر زیات فرق راځي. بالکل کیلکولیشن هم نه کېږي او کېدای شي دی هغې نه زیاته استعمال کړي. صحیح. او بل دا چې لکه دغه چې کوم دی کیلکولیشن کوي نو هغه اضافي یونټو خو بیا هم کېدای شي څه وخت پس دته بیا د هغې بینیفټس میلو شي او د پسې یونټ کټ کېږي او د کوم استعمال کلیر شي. او دلته کې خو د غلا هغه بجلي استعمال کړه د دې کیلکولیشن خو نشته، د دې حساب کتاب خو نشته، نو دا صرف هغه شیطاني هغه وسوسه د انسان ته هغې ګناه باندې ودرېدو دپاره چې دا ګناه جاري ساته، نو دا صرف یو شیطاني وسوسه دې نه ځان ساتل پکار دی. حدیث پاک کې راځي نبي علیه صلات وسلام با فرمایي چې د حکمرانانو چې تاسو باندې کوم حقوق دی هغه ادا کوئ، او که چېرې هغې ستاسو حق نه ادا کړي هغې د رب نه غواړئ، معنا دا چې رب ذوالجلال نه سوال کوئ، خدای پاک به تاسو له بل طرف نه درکړي، خدای پاک به تاسو کرم وکړي. خو زموږ چې کوم ذمهواري دی موږ هغه پوره کړو، که هغه محکمې والا هغه مشر هغه خپله ذمهواري نه پوره کوي نو د هغې حساب کتاب دپاره رب ذوالجلال شته. نو زموږ دوه ذمهوارۍ دي، یو دا چې موږ به د هغې حق ادا کړو، نو دا به موږ کوو، او بل موږ ته چې کوم حقوق دي موږ ته نه میلاویږي نو د هغې سوال به موږ رب ذوالجلال نه کوو، او رب ذوالجلال نه به سوال کوو، نو رب ذوالجلال قادر ذات بل طرف نه موږ ته برابر کړي یا به آخرت کې اجر راکوي. خو یو ګناه د بل ګناه دپاره هغه بنیاد نشي جوړېدی. صحیح. مفتی صاحب یو بل روډ سوال کړی دی چې د مړي مال نه خیرات کول څنګه دي؟ که چېرې یو انسان مړ شي او د هغه مال پاتې و هغې نه مونږ خیرات کوو نو دا څنګه دي؟ دا کول پکار دي؟ جی دا زموږ د معاشره کې یو غلط سوچ په ذهن کې پروت دی خلکو چې دا د مړي مال دی خیرات ورپسې وکړئ. صحیح. دا د مړي مال نه دی، دا د ژوندو مال دی. صحیح. چې کوم ښځه دا بچي دي یتیمانان دي یا لوی دي چې کوم وارثان دي دا د هغې مال دی. صحیح. دا خلکو په ذهن کې غلط کانسیپټ پروت دی او غلط خبره پته دی دا مړي مال دی. مړي مال تر هغې پورې کوم پورې هغه ژوندی و. صحیح. چې کله هغه وفات شو اوس دا مال د ژوندو دی. تر دې پورې فقهاو لیکلي که چېرې یو کس هم پکې نابالغ و یتیم و جی نو د هغې مال نه پیسې بلا اجازت راغستل دا د یتیم مال خوړل دي. صحیح. او یتیم مال خوړلو په باره کې قرآن پاک کې رب ذوالجلال فرمایي چې کوم خلک د یتیم مال په ظلم سره خوري نو دوی په خپل ګېډو کې جهنم اور اچوي. صحیح. نو دا خیرات نه دی بلکې داسې د خلکو ته نقصان رسول دی چې کوم خلک د هغې مال کې تصرف کوي دی وایي چې دا د مړي مال دی خیرات کې ورپسې دا د مړي مال نه دی، دا د یتیم مال دی، دا د کونډې مال دی، دا ځان ته آخرت هغه پیټې درنول دی، دا جهنم اور دی، دا د دې باندې خیرات نه کېږي. دغه شانتې مال او دغه شانتې خیرات د خدای پاک په بارګاه کې نه قبلېږي. که څوک خیرات کوي نو رور دې لوږي خپل پیسونه دې وکړي، صحیح. پلا دې رولګي خپل پیسونه دې وکړي، بل رشته دار دې رولګي خپل پیسونه ورپسې خیرات وکړي. د مړي مال نه دا د مړي مال نه دی، دا د ژوندو مال دی، د هغې نه خیرات کول دا حرام دی. صحیح. مفتی صاحب که یو انسان دی هغه د مسکینانو د یتیمانانو یا د کونډو امداد کوي یا د امداد کولو کوشش کوي هغې دپاره پیسې راجمع کوي په هر شکل کې د هغې امداد کیدی شي، دغه انسان لپاره څه انعام دی څه اجر و ثواب دی که یو کس دغه کوششونه کوي؟
جی د اسلام دغه یتیمانانو د کونډو سره د خیر ښېګړې اجر و ثواب ډېر عظیم بیان کړی دی او دا دومره لوی اجر و ثواب بیان کړی دی دپاره ده چې خلک دغه کارونه وکړي. صحیح. ځکه چې موږ ګورو چې دغه مختلف وباګانو کې مختلف حالاتو کې ځوانان وفات شي نه یتیمانان پاتې شي او الحمدلله زموږ په کلي علاقه معاشره کې داسې خلک شته چې هغې دغه احساس کوي او یتیمانانو دپاره خپل سکولونه او خپل تعلیمي ادارې او تربیتي ادارې جوړې شوي دي هغې کې یتیمانانو سره ډېر خیر ښېګړه کېږي نو دا ډېره ښه خبره ده. حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام با فرمایي چې کوم کس د یتیمانانو د کونډو دپاره منډه تړه وخي د هغې ضروریات پوره کول دپاره هر قسمه منډه تړه وخي د هغې مثال د هغې سړي دی چې هغه د ورځې روژه ونیسي او د ټوله شپه دی په ولاړه باندې عبادت وکړي. صحیح. ټوله ورځ روژه وي او ټوله شپه په ولاړه باندې عبادت کوي. معنا دا چې د هغه ژوند که هغه یخ دی که هغه اوده دی هغه مسلسل په عبادت کې دی. صحیح. چې کوم انسان په ذهن کې د یتیم او د کونډې ته خیر رسولو هغه جذبه د هغې دپاره دی کوشش کوي هغې دپاره دی منډې تړې وخي نو د هغه ژوند چې دی هغه مسلسل په عبادت کې دی. صحیح. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام هغه فرمایي چې انا وکافر الیتیم فی الجنت هکذا دې مو بعد دغه دوه ګوتې وښودلې او فرمایي چې څوک د یتیم کفالت کوي هغه کفالت کوونکي او زه به جنت کې دومره نږدې یو بل سره لکه دا دوه ګوتې چې یو بل سره نږدې دي. نو دغه یتیم هغه کفالت خو دومره لوی سعادت دی چې صرف جنت نه ملاویږي بلکې جنت کې د نبي علیه الصلاة والسلام بار ملګرتیا ملاویږي. صحیح. جنت خو په ډېر اعمالو باندې ملاویږي ډېر اعمال راغلي دي خو د حدیث پاک کې نبي علیه الصلاة والسلام بار فرمایي چې زما ملګرتیا به هغه ته ملاویږي. صحیح. معنا دا چې جنت کې به لویه مرتبه ملاویږي. جنت کې دنه مراتب دي نو دغه جنت کې به لویه مرتبه هغه ته ملاویږي چې کوم سړی د یتیم سره هغه خیر ښېګړه کړي د هغې کفالت کړي د هغې ضروریات پوره کړي او کفالت کې بیا خوراک کاک هم راځي د هغې جامه پیزار هم راځي ورسره د هغې تعلیمي او د هغې تربیت چې کوم کېږي هغه هم پکې راځي. صحیح. که یو انسان د یو یتیم تعلیمي خرچې برداشت کړي نو دا هم یتیم هغه کفالت دا دغه خیر ښېګړه ده. که یو استاد یو یتیم له خصوصي توجه ورکوي په کلاس کې ورته پته ده دا فلانی یتیم دی او د هغې باندې خصوصي توجه ورکوي او خصوصي تربیت ورکوي خصوصي خیال ساتي چې د اخلاق خراب نه شي د کردار خراب نه شي دی چېرته په نور سټوډنټانو به سبق کې پاتې را نه شي کمزورې پاتې نه شي دی چېرته رسو پاتې نه شي دې دپاره هغه خصوصي توجه ورکوي هغه ټیچر هغه استاد نو یاد ساتئ دا هم د هغه یو کفالت دی. صحیح. کفالت مراد دی د هغه ذمواري د هغه چې کوم ضروریات دي هغه پوره کول نو تعلیم هم یو بنیادي ضرورت دی. نو کوم انسان چې د یو استاد دی که هغه د سکول استاد دی که هغه د مدرسې یا د جماعت استاد دی هغه چې کله یو ماشوم سره په قرآن کې یا سکول سبق کې هغه خواري کوي او اضافي توجه ورکوي صرف دې نیت باندې چې دا یتیم دی د دې په کفالت باندې د ده په ښېګړه باندې ډېر لوی اجر و ثواب ملاویږي دا ټول خلک به یو یتیم د وجې نه دومره ډېر خلک جنت ته لاړ شي. صحیح. نو دغه یتیم د الله جل شانه یو کرم دی یو انعام دی غوښتل نه دي پکار رب ذوالجلال نه غوښتل نه دي پکار ځکه چې دې نه مخکې د ځوان هغه مرګ دی. صحیح. غوښتل نه دي پکار خو خدای دې نه کړي چې یو خاندان کې یتیم رالو نو دغه یتیم ځان دپاره بوج او تکلیف او یو درانه ځان له نه ګڼل پکار د رب ذوالجلال د رحمت د حاصلولو یو آسانه لاره پکار لاره چې هغه ګڼل پکار دی. صحیح. ګرانو کتونکو پروګرام کې به مونږ هم په دې موضوع باندې خپلې خبرې اترې جاري ساتو. ستاسو هم که په دې باندې څه کوېسچن وي څه سوالونه تاسو مونږ ته لایف کالز کولی شئ مفتي صاحب مونږ سره موجود دی هغوی به ستاسو د سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب کفالت خبره تاسو وکړه کفالت به د یتیم څنګه کیږي که چېرې مونږ ته دوه آپشنز وي یو خو که هغه یتیم سره مال و دولت شته دی د پلار نه ورته چې کوم دی نو مال پاتې دی جایداد پاتې بیا به د کفالت څنګه کیږي او که چېرې دغه یتیم سره مال دولت نشته جایداد نشته بیا به د کفالت څنګه کیږي په چا به دغه ذمواري راځي. جی کوم یو کس چې هغه خوش نصیبه او کوم پلار هغه ژوند کې دا غور و فکر وکړو چې داسې حالات هم راتلی شي چې ځوانۍ کې لاړ شم هغه پیسې هغه دولت خپل بچو ته پرېښود. صحیح. مفتي صاحب ستاسو خبره کټ کوم دا به هم دې ځای نه دوباره جاري ساتو دا وخت مونږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام زه جی رنګ روډ یوسف آباد نه خبرې کوم مفتي صاحب نه زما دا سوال دی جی چې زمونږ درې وروڼه وو که نه جی جی زمونږ یو ورور مړ دی او دا دوه وروڼه ژوندي وو مور مو مړه ده او پلار را سره دی جی نو د دا ورندار مې پاتې شوې ده نو د دې تقریبا 3-4 بچي دي. صحیح. نو
ما وی چې د دې به څنګه چل کېږي خو د خپل مور پلار سره رونو سره ده د هغې مور او پلار هم مړه دي د خپل ورونو سره ده صحیح او موږ ورته وي موږ سره اوسېږه نو موږ سره هغې وی چې یاره تاسو سره نه اوسېږم او زه به خپل ورونو سره اوسېږم بچي ښه دي الحمدلله سبق مبق وایي دغه کوي ما وی چې زه د مفتي صاحب نه تپوس وکړم چې د دې به څه کېږي صحیح تاسو د جایداد خبره کوئ چې جایداد کې د برخې که د ماشومانو د کفالت خبره کوئ نه جي لکه هغه به خپل ورونو سره اوسېږي ما چې د دې په موږ باندې څه حق شته که نه صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي صحیح صحیح مفتي صاحب دې خبرې تاسو مکمل تفصیلي واورئ دغه زنانه چې کوم خاوند وفات شو او بچی هم شته جی نو دغه زنانه د خاوند په مال کې اتمه برخه کیږي صحیح د مال به اته حصې شي نو اتمه برخه به د ښځې ته ملاویږي صحیح او بیا د هغې لوریانې هم شته زامن هم شته او پلار هم شته لکه دوی دا خبرو که پلار یې مړ دی رونه شته جی رونو سره یې ده هغه رونو سره اوسېږي نو د هغې هغه باقي وو حصې مال که چېرې زامن هم وي نو دغې لوریانو او زامنو باندې به تقسیمیږي صحیح اتمه به دا واخلي باقي وو حصې چې دی هغه به لوریانو باندې زامنو باندې تقسیمیږي زامنو ته به 2 برخې ملاویږي لوریانو ته به 1 برخه ملاویږي بیا هغه دوی وي چې زموږ هغه ریرونه هغه موږ سره پاتې کېږي او هغه مور چې ده هغه خپل رونو ته تللی ده نه جي همالته کې رونو سره یې ده وایي ورېرونه چې کوم دي هغه هم سبق وایي موږ وایو چې موږ سره اوسئ او خو نه هغه چې کوم دی نو وایي هلته کې اوسېږي جی که دغه زنانه دغې خپل خاوند په کور کې پاتې کېږي نو بیا دغې زنانه هغه کفالت او دغې چې کومه برخه ده هغه به دغه خپل بچي که هغه بالغ دي هغه به استعمالي هغه به صحیح طریقې سره خپل مول هغه مال دولت استعمالي کاروبار کې روزګار کې او که چېرې بچي نابالغ دي نو بیا دغې ترون له پکار دی چې د خپلې روندار او د یتیمانانو هغه کوم مال دی کوم دولت دی هغه بیا دی استعمالي او دغې زنانه چې کوم دوی خبره وکړله چې رونو سره برخه ده صحیح استعمالولو مطلب چې د هغې حق به چې کوم دی نو دا د هغې حق دی صرف په دې خیال ساتي دی خپل ذاتي استعمال کې نشي راوستی که چېرې د هغې پیسې په کاروبار کې راځي او څه ګټه ترې راځي دغه ماشومانو حق دی بالکل او دغې تپوس دا هم وکړو چې د دغې زنانه خپل رونو سره برخه پاتې ده نو یاد ساتئ چې کله دغې زنانه پلار وفات شوی دی نو دغې لور ته به د زوی نه نیمه برخه ملاویږي او د هغې موږ ته پوره حالات نه دی معلوم پوره کیفیت نه دی معلوم موږ هغې وضاحت نشو کولی خو ورور ته چې دونه برخه ملاویږي د هغې نیمه به دغې خور ته ملاویږي نو دغې کونډې له پکار دا دی کونډې خور له پکار دی چې د خپل ورور نه خپله برخه واخلي او هغه بیا خپله لیورو له او خپل زامنو له هغه برخه ورکړي او هغې باندې کاروبار او خپل هغه ژوند تېرو هغه لاره چې د هغه ورته ځان ته برابر کړي صحیح هغې یو کوېسچن را بل هم کړی چې که چېرې هغه خپل روډ سره اوسېږي موږ ورته وایو چې راځه موږ سره دلته اوسېږه خو نه هغه وایي موږ سره اوسېږم آیا هغې ته دا حق ترلاسه دی چې هغه چېرته وغواړي هغه هلته اوسېدی شي بالکل اسلام دغه اجازت ورکړې د دغې زنانه له که چېرې دا د خاوند په کور کې پاتې کېدل غواړي دلته کې دغې عزت او عصمت محفوظ دی دلته کې دغه سهولت او ضروریات هغه برابر دي نو دلته کې پاتې شي او که چېرې دلته نه هغه ته څه خطره ده یا هغه دلته کې نه پاتې کېدل غواړي دلته کې خوشحاله نه ده یا د بچو تعلیم او تربیت یا د هغې د اوسېدو تکلیف دی نو هغه بیا پلار کره هم تللی شي صحیح نو دغې زنانو ته اسلام پوره حق ورکړی دی چې دا په خپل کور کې هم پاتې کېدی شي خاوند په کور کې او که واپس تلل غواړي نو پلار کره هم تللی شي رونو له هم تللی شي خو په دغې خاوند په کور کې د ده کومه برخه وه جی جی د کور کې کومه برخه وه جایداد کې څومره برخه وه ټوله برخه به هغې ته ملاویږي کور پرېښودو د وجې نه هغه دغې برخې نه محرومه کېږي صحیح ګرانو کتونکو مونږ به همدغه خپل بحث جاري ساتو اوس یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې نننۍ موضوع ده زمونږ د یتیمانانو او د کونډو حقونو حوالې سره چې الله تعالی په خپل قرآن کریم کې د کونډو او د یتیمانانو څه حقونه بیان کړي دي په معاشره کې دي څه حقونه دي او د دې حقونه دوی ته نه ورکول یو انسان څومره عذاب سره مخ کیدی شي که ستاسو هم په دې اړه باندې څه سوالونه وي تاسو موږ ته لایف کال کولی شي مفتي صاحب موږ سره پروګرام کې موجود دی هغوی به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي مفتي صاحب د بریک نه وړاندې موږ خبره کوله د کفالت حوالې سره بیا پکې کالر رالو هغه کوېسچن زموږ پاتې شو چې د یتیمانو کفالت به څنګه کیږي په 2 صورتو کې که چېرې دغه یتیمانو سره مال او دولت وي او که چېرې دغه مال او دولت ورسره نو بیا به د دې کفالت د چا ذمهواري وي جی ټول اول خو دا چې یو یتیم هغه پلار ورته مال پرېښی دی دولت پرېښی دی
نو د ده کفالت به هغه کس کوي چې هغه پخپله د دغه یتیم خیرخوا وي او پخپله د مالی حیثیت باندې مضبوط وي، د کاروبار تجربه ورسره وي، د پیسې لګولو او د هغې کې ګټه کولو او د هغې د یتیم د مال بچ کولو هغه لارې ورته معلومې وي، نو دغه شان د سړی به مخکې کېږي، هغه به د یتیم مال په خپل کسټډي کې واخلي، خپل تصرف کې به واخلي او بیا به هغه داسې ځای کې لګي چې یتیم مال هغه نقصان نه بچ شي، او تر هغې پورې به دغه مال کاروبار کې لګي، ځان سره به ساتي تر کومې پورې چې دغه یتیم بالغ نشي او بالغ کېدو نه وروستو فوراً به دې ورله مال نه ورکوي. رب ذوالجلال قرآن پاک کې هدایت ورکړی دی چې بلوغت نه وروسته به تاسو دا د ده یتیم امتحان اخلی چې کله تاسو پوه شئ چې دی اوس خپل مال صحیح طریقې باندې کاروبار کې روزګار کې دی چلولی شي او دی خپل مال بچ کولی شي او دی پکې ګټه کولی شي، نو هله به ده ته د دغه مال سپاری. که یتیم بالغ شو او بیا یتیمتوب نه ووتو او د خپل کاروبار هغه لاسته کوي، نو هغه وخت کې به لاسته کوي چې کله هغه پوره ماهر شي، تجربه کار شي، نو هغې پورې دغه چې کوم ذمهوار دی د تره دی یا ماما دی یا نیکه دی یا ورور دی، نو هغې پورې به یتیم ځان سره ساتي کومې پورې هغه تجربه کار نشي او ماهر نشي. چې کله تجربه کار شو ماهر شو بیا به دغه امتحان اخلي، دغه به ګوري چې دی اوس دغه کاروبار سنبالولی شي، نو بیا ورته ورسپاري، او که هغه نشي سنبالولی نو بیا به هم دغه مال کې دی تصرف به ساتي، او چې کله دی دغه یتیم د خپل مال په خپله سنبالولو قابل شو نو بیا به ورته ورسپاري. صحیح. مفتی صاحب که چېرې دغه مال و دولت ورسره ني، هغه چې کوم دی مسکین وي، غریب وي، د دغه یتیم کفالت بیا د چا ذمهواري جوړیږي؟ جی بیا ټول نه اول چې دی دغه چې کوم رور شته، نو رور چې دی هغه ټول نه لوی ذمهوار دی چې مشر رور به د کشر رور هغه به خرچې سرته رسوي. که مور ده او هغې مور سره د خاوند نه پاتې شوی مال دولت شته یا دغه سره د خپل مور او پلار نه پاتې شوی مال دولت میراث شته، نو په هغې باندې به خپل بچو خرچې پوره کوي. او دغه شان دی که تره شته، تره ژوندی دی نو هغه تره به د خپل وراره خیال ساتي، که نیکه ژوندی دی نیکه به د خپل نسو خیال ساتي، که ماما ژوندی دی ماما به خپل نسو خیال ساتي، که د مور طرفه نیا نیکونه ژوندي دي هغوی به خیال ساتي. یاد ساتئ دغه یتیم چې دی دا یو خزانه ده، دا د الله جل شانه د رحمت یو غوټه ده. نو څنګه دنیاوي غوټې او دنیاوي خزانې پسې خلک کوشش کوي یو ویش زه واخلم بل ویش زه واخلم، نو دغه یتیم هم یو لویه خزانه ده. نو دغه یتیم هم پکار دا دی چې څومره نږدې خپل وي، څومره په یتیم باندې مهربان وي، لکه خپل رور شو هغه په رور باندې مهربان وي، تره چې دی هغه وراره باندې مهربان، نیکه په نوسي باندې مهربان وي. نو دغې خپلوان له مخکې کېدل پکار دي او دغه یتیم په خپله کفالت کې هغه اصل پکار دی، د هغې خرچې هغه پوره کول پکار دي. مفتی صاحب دې کې بیا د حاکم وقت چې کوم دی نو څه ذمهواري جوړېږي؟ کله چې دلته یو حکومت دي، ستا یو مکمل چې کوم دی نو قانون دی، سیسټم دی، په دې کې بیا دغه ذمهواري د حکومت څه جوړېږي؟ بالکل دا اسلامي حکومت کې اور نبی علیہ السلام کوم دین کوم قانون مونږ ته پرېښی دی، په هغې کې امام مسلم د حدیث پاک را نقل کړی، نبی علیہ السلام باب فرمایي چې من ترکه کلن چا درانه پرېښودله نو هغه ما طرف ته دی، هغې زه ذمهوار یم، لکه کونډه پرېښوده، یتیمانان پرېښودل، د هغې زه ذمهوار یم. ومن ترک مالا فلورثته، او چا مال پرېښودو هغه به د هغې وارثان ته میلاویږي. اور په اسلامي حکومت کې یو لوی خلیفه راشد تیر شوی دی عمر بن عبدالعزیز صاحب رحمه الله، هغه مبارک په باره کې راځي چې د خلیفه راشد او چې کوم د حکمرانو هغې زوی لګیا و خلکو سره، وړو ماشومانو سره، د نور خلکو ماشومانو سره لبې کولې. نو یو ماشوم راولګېده او د خلیفه راشد او د حکمران هغه زوی له څپېړه ورکړه، هغه یې ووالو. نو نور خلکو هغه وهونکي ماشوم ونیولو او د خلیفه راشد کور ته راوستو. او دغه چې کوم عمر بن عبدالعزیز صاحب دی په خپله کمره کې او بله کمره کې هغه ماشوم چې دی هغه د هغې مور کمرې ته بوتلو. نو چې کله چغې چوګارې خبرې واورېدې نو عمر بن عبدالعزیز صاحب راووته، دا څه چل دی؟ نو چا وویل چې جی دغه ماشوم ستاسو دغه ماشوم والی دی. په دغه وخت کې د ماشوم هغه مور هم راورسېده او هغې آواز وکړو چې ای خلیفه صاحب دا زما ماشوم چې دا یتیم دی. نو عمر بن عبدالعزیز صاحب تپوس وکړو چې دغه یتیم ته د حکومت طرف نه وظیفه میلاویږي؟ نو مور ورته وویل چې نه دې ته خو وظیفه نه میلاویږي. نو خلیفه راشد صاحب خپل هغه نوکر ته آواز وکړو چې دغه ماشوم نوم هم وظیفې هغې ماشومانو کې ولیکې، دې ته به ماهانه وظیفه
هغه چې کوم وظیفه نور یتیمانو ته ملاویږي هغه به دې ته ملاویږي. صحیح. نو هغه ماشوم ته نه سزا ورکړه نه ورسره سختي وکړله، بلکې الټا هغه ماشوم نوم چې دی هغه به د وظیفه اخیستونکي هغه ماشومانو کې هغې داخل کو. نو اسلامي حکومت کې دا د اسلامي حکومت قانون دی، د هغه ذمہواري ده، د هغې باندې دا لازم دی چې هغه به د یتیمانو خیال ساتي، د کونډو خیال ساتي. نبی علیه الصلاة والسلام به اول نه دا قانون بیان کړی چې چا درانه پرېښودل، درانه نه مراد چې د هغه کونډه د یتیمانان دی، قرض دی، یو انسان وفات شو، ښځه ته نه پاتې شو، بچي ته نه پاتې شو، یا قرضدار وفات شو، نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایي هغه به زه ادا کوم. او چا مال پرېښودو، مال دولت پرېښی نو هغه به د هغې وارثانو ته ورکولی کېږي. نو دا د اسلامي حکومت ذمہواري ده. اوس اسلامي حکومت نشته. اوس زموږ د کلي علاقې معاشرې کې چې کوم مسلمانان دي، کوم مالداره خلک دي، چا له خدای پاک مال دولت ورکړی دی، نو دغه مال دولت د خدای پاک یو امتحان دی دې سره. صحیح. دغه خلکو له پکار دی که خدای دې نه کړي کلي علاقه کې یو اکسیډنټ وشي، په هغې کې ځوان وفات شي، یو وبا کې یو ځوان وفات شي، یا زموږ د سیکیورټي فورسز والا دي جنگ راشي یا داسې حالات راشي، په هغې کې پولیس والا یا زموږ فوجیان یا زموږ د قانون نافظ کوونکې ادارې کې ځوان چې دغه په حادثه کې وفات شي، نو بیا هغې ته حکومت طرف نه خو امداد ملاویږي. خو د کلي علاقې خلکو له هم دا ذمہواري سر ته رسول پکار دی چې هغه امداد صحیح طریقې سره سر ته ورسي او هغه یتیم ته هغه حق ملو شي. یتیم په مال باندې بل څوک قبضه ونه کړي. داسې سړی رامخکې نه شي چې هغه خلکو ته معلوم دی چې دغه سړی د خلکو مال ته هغه نقصان رسي، هغه کیریر د هغه ماضي چې دغه ښه نه ده، نو دغه شان د سړی چې ته مخکې نه شي، نو د یتیم سره ښېګړه که وړه وي او که لویه وي، یاد ساتئ دا خپل ځان سره ښېګړه ده. صحیح. نو زموږ په کلي معاشره کې صاحب حیثیت خلکو له پکار دی که داسې یو کس وفات شو چې هغه سیول دی، هغه څه نوکري نشته، مزدورکاره سړی دی، هغه یو کسبګر دی، هغه سره دومره حکومت طرف نه مالی امداد نه ملاویږي، نو د هغې یتیمانانو خیال هم د کلي علاقې چې کوم مالداره خلک دي هغې دې په دې نیت باندې وساتي چې دا به زما امتحان کې کامیابي هم شي، ماله خدای مال راکړی دا امتحان دی، او ورسره د الله جل شانو رحمت به حاصلېږي چې یتیم باندې، کونډه باندې، معذوره باندې چې دغه مال لګي، نو خدای پاک د هغې وس کې نور مال به هم ورکوي، هغه مال به ورسره باقي پاتې شي، خدای پاک رحمتونه به ورته ملاویږي، دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم دغه ښایسته شي. صحیح. مفتی صاحب یو ملګري سوال کړی دی که چرې یو کونډه ده هغه چې کوم دی نو وایي چې زه واده کوم نو هغه به بیا څنګه آیا دی له دغه واده که کول پکار یا که کوي نو څه بده خبره خو نه ده، او یا که چرې دغه کونډه وایي چې نه زه واده نه کوم او خپل بچي ساتم، د دې خدمت کوم، د دې تربیت کوم، نو آیا په دې کې څه ګناه خو نشته؟ بالکل دا چې کله یو زنانه هغه کونډه شي نو اسلام د هغې دپاره عدت ایښی دی. جی. هغه عدت چې دی 4 میاشتې 10 ورځې چې کله دغه زنانه د ماشومانو بیماره نه وي نو هغې دپاره 4 میاشتې 10 ورځې به دا عدت تېري. عدت نه مراد دا چې زیب و زینت به نه کوي، ښایست او خپل ځان به نه تیاري، میک اپ وغیره چې کوم زنانه کوي هغه به نه کوي، کور نه بلا ضرورت بهر به نه وځي، صرف علاج معالجې دپاره یا خاوند قانوني کاروای کاغذونو دپاره یا د ماشومانو ضرورت دپاره چې نور څوک نشته نو دا تللی شي. نو دغه 4 میاشتې 10 ورځې دا اسلام ایښی دی دپاره دی چې دغې 4 میاشتې 10 ورځو کې به دا سوچ وکړي چې زه به مخکې څه کوم، دې به ځان سره دا سوچ وکړي چې مخکې زما دغې بچو سره وخت تېرول او د هغې ضروریات پوره کول او دې دپاره خپل ژوند وقف کول ښه دي، او که نه زه دې نه وروستو د لیور سره یا خاندان کې بل سره یا چا سره رشتې راتلو خبره ده هلته کې رشته کول ماله پکار دي. نو دغه 4 میاشتې 10 ورځې عدت ایښی اسلام دې دپاره دغه سوچ وکړي. نو هغې نه وروستو بیا اسلام اجازت ورکوي که چېرې هغه دا خوښوي چې ما دپاره خپل بچو له هغه ژوند وقف کول غوره دي، بچو تربیت وکړم، نو دغه شانتې ښځه چې هغه د خپل بچو دپاره خپل ځان وقف کړي، واده کولی شي واده نه کوي، نو دغه شانتې ښځې ته هم احادیثو کې ډېر لوی اجر و ثواب د جنت هغه زیری راغلی دی. صحیح. او که یو زنانه هغه دا ګوري چې زما د بچو او زما د خپل ځان د حفاظت دپاره په سر باندې د یو نارینه لاس پکار دی، پلار وفات دی، روڼې نشته یا روڼې خیال نه ساتي، نو هغه د خپل ځان د تحفظ دپاره د خپل بچو تحفظ دپاره واده هم کولی شي. صحیح. ګرانو کتونکو موږ به دغه خپل بحث جاري ساتو. مفتی صاحب به موږ سره پروګرام کې موجود وي، د یتیمانو او د کونډو د حقونو حوالې سره به خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ.
ځل بیا هرکلی خبره کوو مونږ نن د یتیمانانو او د کونډو د حقونو حوالې سره چې د دوی څه حقونه دي او که چیرې یو انسان دوی ته دغه حقونه نه ورکوي نو هغه کم ګناه سره مخ کیږي. په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه سوالونه وي نو تاسو موږ ته لایف کالز کولی شئ. مفتي صاحب موجود دی، هغې به تاسو ته د سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب د کونډو حوالې سره خبره جاري وه د دوی د واده حوالې سره. بعضې ټایم داسې کیږي چې یو کونډه واده کول غواړي خو د هغې رونه یا لیور چې کوم دی هغه دغه واده ته نه پرېږدي، یا د دې نه علاوه هغه یو کونډه که چیرې واده نه کول غواړي او هغه بای فورس باندې چې کوم دی نو فورس کیږي چې یاره په واده کولو ته یې مجبوره کړي د لیور سره یا بل چا سره، نو دا عمل چې کوم دی بیا څنګه دی؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ د اسلام څنګه یو نابالغ جنۍ له د واده اختیار ورکړی چې چا سره واده کول غواړي، چا ته انکار کول غواړي، دغه شانته یو واده شوي او بیا کونډه شي یا طلاقه شي دې زنانو ته هم پوره اختیار ورکړی دی چې دوی خپل خوښې مطابق دغه چا سره نکاح کول غواړي او چا ته انکار کول غواړي، پوره حق حاصل دی. صحیح. قرآن پاک کې رب الجلال حتی تنکح زوجا غیره دغه الفاظ فرمایلی دي او په دې کې الله جل شانه د نکاح نسبت او تعلق د ښځې سره جوړ کړی دی چې کومې پورې ښځه بل خاوند سره نکاح ونه کړي. نو دې آیت په تفسیر کې علما فرمایي چې دې کې د نکاح نسبت ښځې ته شوی چې ښځه بل خاوند سره نکاح ونه کړي. نو مقصد دا چې ښځه خپل خوښې مطابق یو کس سره نکاح کولی شي او یو کس ته انکار کولی شي. نو که یو کونډه چا په کور کې وي نو خاوند په کور کې لیور له سخر له نه دي پکار چې کوم ځای کې د هغې خوښه نه وي نو دغه انګور یا دغه رندار چې دی په زور هغې ځای کې نکاح کړي. صحیح. او دغه شانته که چېرې هغه یو لور چا کره واپس راله کونډه شوه یا رور کره راله یا پلار کره راله، پلار له او رور له نه دي پکار چې کوم ځای کې د هغې خوښه نه ده هلته کې هغه په زوره باندې نکاح کړي. ځکه چې اوس هغه واده شوی ده، واده نو اوس د هغې تجربه هغه ډېره شي نو هغې ته بیا د نور خلکو په مقابله کې د خاوند کول یا نه کولو کې تجربه ډېره وي. صحیح. هغې ته اندازه ډېره چې مخکې یو تجربه وشو نو هغې د وجې نه هغه علم کې نور هم اضافه راشي نو بیا هغه تجربه ډېره شو، مخکې هم په زوره باندې نکاح منې وه، اوس خدا یو ځل واده شوه د ده تجربه وشو نو بیا ده ته په زوره باندې بل ځای کې نکاح ورکولو دا هم شریعت کې ناجایز دي. صحیح. که چېرې پلار یا رور یا لیور یا اسخر دا عمل کوي نو هغې یو ګناه کار کوي چې کوم ځای کې د جنۍ خوښه نه ده، اسلام اجازت نه ده ورکړو، دوی په زوره باندې هلته کې بای فورس او په زوره باندې هلته کې هغه په نکاح باندې ورکول غواړي نو دا اسلام او د شریعت د تعلیمات نه خلاف ورزي ده. صحیح. مفتي صاحب د یتیمانانو خبره وکړو، کله چې دغه هغه یتیمانان چې هغوی سره مال دولت نه وي، په دنیا کې غریب وي، مسکین وي، هغوی سره اکثر چې کوم دی نو بېرحمي کېږي، خلک ورسره ظلم کوي، بدسلوکي کوي. په دغه باندې شریعت موږ ته څه وایي چې دغه یتیمانانو سره زموږ رویه څنګه پکار ده؟ جی حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام باید فرمایي چې په دنیا کې غوره کورونه هغه کورونه دي چې په هغې کې یتیم سره ښېګړه کېږي او بد کورونه هغه کورونه دي چې په هغې کې یتیم سره بدسلوکي کېږي. صحیح. هغې سره هغه ته تکلیف ورسول کېږي، هغه په حقوقو کې خلک چې دی هغه کمې زیاتې کوي نو دغه کورونه د الله رسول په نسبت باندې بدترین کورونه دي. او یو بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام باید فرمایي چا یتیم ځان سره روټۍ ته رانږدې کو، جی یو تره روټۍ ته کېناسته یتیم یې ځان سره کېنولو، ورور روټۍ ته کېناسته یتیم یې ځان سره کېنولو، خور یې ځان سره کېنوله، یا یو ماما روټۍ ته پخپله کېناسته ځان سره هغه روټۍ کې یتیم شامل کو او آوا بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام باید فرمایي چې اوبو څښلې هغې کې ځان سره شامل کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام باید فرمایي اوجب الله الجنة البتة الا ان یعمل عملا لا یغفر. که شرک و کفر نه دغه انسان ځانو ساتلو نو دغه انسان د جنتي کېدو دپاره دغه عمل کافي دی. صحیح. چې کوم سړی ځان سره یتیم روټۍ کې کېنولو، سکاک کې، چای کې، شربت کې ځان سره شامل کړلو نو دغه سړی د جنتي کېدو دپاره دومره عمل هم کافي دی. الله جل شانه دغه سړي دپاره جنت واجب کړلو نو یتیم سره ښېګړه باندې جنت میلاویږي او یتیم سره نقصان او تاوان رسولو باندې بیا الله جل شانه هغه عذاب او سزا میلاویږي. نو دغه یتیم چې دی دا د الله جل شانه یو نعمت ګڼل پکار دی. څومره ښېګړه انسان کولی شي عمر ورسره کول پکار دی، څومره نفع رسولی شي، که هغه لاس وخفې نفع ده، که د خولې نفع ده، تعلیم و تربیت دی، خولې باندې انسان پویول دي او که مالی منډه تړه ده. انسان په وس کې څومره ښېګړه د یتیم سره کونډې سره کیدی شي هغه دې وکړي. یاد ساتئ دا د یتیم سره هم ښېګړه ده او د هغې نه زیات د خپل ځان سره ښېګړه ده. صحیح. موږ ته هم د الله رسول د رحمت حاجت دی،
د الله جل د مغفرت حاجت چې خدای پاک ته بخنه وکړي، الله جل جنت راکړي. نو د جنت حاصلو لارې ډېرې دي، خو دغه یتیمې کونډې سره ښېګړه دا یو ډېر اسانه لاره ده، ډېر په اسانه باندې الله جل رحمت موږ هغه حاصلولی شو. صحیح. مفتی صاحب اکثر داسې هم کېږي کله چې یتیم یو انسان دی هغه تربیت کوي، هغه پرورش کوي، هغه چې کوم دی نو د هغې خیال ساتي، د هغې مکمل چې کوم دی نو رالوی کړي ځان سرې. بیا که چېرې دغه کې یو جینۍ وي، یتیمه وي، نو اکثر داسې کېږي چې په هغې باندې ظلم زیاتې کېږي، یا د واده په ټایم کې که موږ وګورو نو هغه بای فورس په زور باندې چې کوم دی نو یو تن ته ودی، یا که یو تن داسې هم کېږي چې یو کس سره که هغه واده هم کوي نو د هغه د ډېر عمر نه زیاتي، د جنۍ د عمر نه د سړي عمر ډېر زیات، اکثر پکې دغسې څیزونه کېږي، یا خو سره څوک واده ته تیارېږي نو که تیارېږي د هغه عمر بیا ډېر زیاتي. په دې اړه باندې که چېرې دغه انسان دا جنۍ فورس کوي چې یاره ته بس دغه ځای کې واده وکړه، په دې اړه باندې به څه کول پکار دي، شریعت موږ ته څه وایي؟ جی چې کله انسان یو یتیمې جنۍ سره دومره ښېګړه وکړه چې د هغې تعلیم او تربیت وکړو، هغه رالویه کړه، نو اوس د دغې ټول عمل د ټول محنت خوارۍ حاصلولو موقع راغلی ده. صحیح. حدیث پاک کې راځي، نبي علیه صلات وسلام با فرمایي چې چا د دوو لوریانو یا د دوو خویندو تعلیم او تربیت وکړو او بیا هغه صحیح طریقې سره واده کړی، صحیح طریقې سره هغه واده کړلی، نو دغه عمل په برکت به الله دغه ته جنت ورکړي. نو دغه واده د آخري مرحله چې ده د هغه خپل هغه تیر ژوند هغه خوارۍ هغه میوه هغې هغه ګټه حاصلولو موقع ده. نو په دې کې انسان له پکار نه دی چې انسان په زوره باندې یا داسې رشته باندې چې کوم رشته کې هغه خپل لور نه ورکوي. صحیح. کوم ځای کې هغه کومه رشته خپل لور دپاره نه خوښوي نو هغه ځای کې دغه یتیم هم نه وي ورکول پکار. صحیح. ځکه چې دا یو آخري مرحله ده، آخري موقع ده چې هغه د یتیم هغه حق چې دی دلته کې پوره کېږي. نو دغه آخري مرحلې باندې خپل هغه ټول نیکي، هغه ټوله خواري هغه عبث کول نه دي پکار، هغه تباه کول نه دي پکار. نو چې کله یو یتیمه چاله په نکاح کې ورکړي نو داسې ځای کې رشته ورکول پکار دي چې هغه یتیمه هم هلته کې خوشحاله وي او معاشره کې هم خلک دغه شانته رشتې کوي. صحیح. داسې رشته کې نه ورکول پکار چې په هغې کې یتیم نه ځان خلاصول وي. صحیح. هغې کې د هغې یتیمې ژوند او د هغې راتلونکي چې کوم ژوند دی هغې کې هغه ته تکلیفونه او مصیبتونه وي، نو داسې ځای کې رشته ورکول نه دي پکار. دا خو آخري مرحله ده، آخري موقع ده چې په هغې کې انسان دغه ټول اجر او ثواب وګټي. نو داسې ځای کې رشته ورکول پکار دي. که چېرې دغه انسان خپله لور وه نو انسان د دا سوچو چې ما به خپل لور ورکوله، که دی خپله لور ورکوله نو بیا دا یتیم هم ورکول پکار دي. صحیح. که خپله لور نه ورکوي نو بیا دغه یتیم هم هلته کې ورکول نه دي پکار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک واضح قانون بیان کړی دی چې تاسو کې یو قسم آی پورې مؤمن نشي جوړېدی کومې پورې د بل دپاره هم هغه شی خوښ کړي چې کوم ځان دپاره خوښوي. صحیح. نو یتیم دپاره به هم هغه شی خوښوي چې کوم خپل ځان دپاره خوښوي، د خپل اولاد دپاره خوښوي. که خپل اولاد دغه رشته کې دی تیار دی او ده به ورکړی و نو بیا یتیمه دی ورکړي، او که خپل اولاد دپاره نه خوښوي نو یتیمې دپاره داسې رشته نه یې خوښول پکار. صحیح. ګرانو کتونکو موږ به د یتیمانانو او د کونډو په حقونو باندې دغه بحث جاري ساتو. مفتی صاحب نه به نورې پوښتنې هم کوو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نننی پروګرام زمونږ موضوع ده د یتیمانانو او د کونډو حقونو حوالې سره. په دې باندې مونږ خپل بحث جاري ساتلی دی چې د کونډو څه حقونه بیان کړی شوي دي او بیا د یتیمانانو څه حقونه بیان کړی شوي دي. د دغه یتیمانانو په مونږ باندې څه حقونه دي، که چېرې مونږ دغه حقونه ادا کړو مونږ ته څه ثواب او څه اجر میلاویږي، او که چېرې د دغه حقونو نه مونږ محروم پاتې شو نو کم عذاب سره مخ کیدی شو، کم ګناه سره مخ کیدی شو، او د کم ثواب نه مونږ محروم پاتې کیدی شو. ستاسو هم که څه پوښتنې وي لایف کالز کولی شي. مفتی صاحب مونږ سره موجود دی، ستاسو سوالونو جوابونه به درکوي. مفتی صاحب یو ملګري سوال کړی دی که چېرې یو اډاپټډ چایلډ وي، مطلب چې د بل ماشوم ته یتیمي او هغه ته لوی کې د هغه تربیت وکړي بیا هغه واده هم کړي، نو د ده په وراثت کې بیا څه حقوق کېږي دغه انسان سره؟ جی نو کوم یو کس چې د بل چا نه اولاد راوستي او بیا د هغې پرورش وکړي جی نو یاد ساتئ دا اولاد د هغې کس چې چا نه چې دی پیدا دی. صحیح. دا د خپل مور او پلار زوی دی یا د هغې لور ده، چا چې لوی کو د هغې بچی او د هغې زوی او لور نشي کېدی. صحیح. میراث کې وراثت کې دغه برخه نه کېږي. بعضې خلک په سرکاري کاغذونو کې هم د هغه نوم ولیکي
صحیح د خپل نوم ولیکي، د خپل زوی په تور باندې د هغه نوم ولیکي او خپل ځان د هغې پلار ښکاره کړي. یاد ساتئ دا ډېر سخته ګناه ده. حدیث پاک کې نبي علیه الصلاة والسلام باره ډېر سخت وعید بیان کړی، څوک خپل ځان نه بغیر بل چاته نسبت وکړي، زه د فلانۍ زوی یم یا سید نه زه سید یم یا فلانۍ خاندان یم او د هغې خاندان نه نو د هغې ډېر سخت وعیدات راغلي دي. نو کوم یو انسان چا نه پیدا دی هغې ته مور پلار ته به نسبت کوي. صحیح خپل ځان د هغې مور پلار نشي شو کولی، هغه کس هغه جنۍ هغه ماشوم خپل لور او خپل زوی نشي شو کولی. صرف د هغې تربیت کولی شي، د هغې هغه ثواب او هغه به ورته میلاویږي. که یتیم دی د هغې د تربیت او د هغې خیال ساتلو ثواب میلاوي، خو د هغې مور پلار دی نشي ګرځېدی. صحیح. مفتی صاحب یو بل ملګري پوښتنه کړې ده چې وي خوب کې سره ماران وینم، د دې څه مطلب دی؟ جی خوب کې سره ماران دا دشمن هم کیدی شي، څوک داسې شته چې هغه دې ته نقصان رسول غواړي او بعض اوقات دا پیریان څوک تنګۍ را تنګۍ نو هغه هم خوب کې د ماران په شکل کې ښکاره کیږي. دغه ورور د آیت الکرسي وځلوي سهار او ماښام ځان د دمۍ، انشاءالله دی به محفوظ وي. صحیح. مفتی صاحب یو بله پوښتنه هم راغلې ده چې وی مونځ کې مونږه پنسي اوچتي کوو نو مونځ کوو، که چېرې یو انسان پینټ اچولي نو پینټ داسې فولډ کول چې کوم دی نو دا پکار دي؟ جی اصل کې احادیثو کې منع راغلی چې انسان خپله ګیټۍ چې دی هغه پټ وساتي. صحیح. او دی تکبر کوي، دی لوی کوي او دغه ګیټۍ چې دی ګیټۍ نه د ده دغه چې کوم پرتو د دا لاندې وي نو دا منع راغلی ده. نو دا هر وخت پکار دی، صرف مونځ کې نه. صحیح. مونځ نه بهر هم انسان له پرتوګ چې د ګیټۍ نه بره پکار دی، که پینټ اچي نو هغه هم بره ساتل پکار دی. اور دی کې انسان کې لوی راځي اور چې بره کړي نو دی کې انسان کې عاجزي راځي، نو دا عاجزي مونځ کې دننه هم پکار دی، بهر هم پکار دی. صحیح. مفتی صاحب یو بل پوښتنه هم راغلې ده، زنانه ده وایي چې د پریګننسي لپاره راته وظیفه وښایي. جی زموږ دغې خور له پکار دی چې خدای پاک نامې دی یا خالق او یا بارئ او یا مصور. جی دغه خدای پاک نامې دا د 100 پیره ورځ کې وي او خدای پاک نه سوال کوي، انشاءالله خدای پاک به اولاد نعمت ورته نصیب کړي. صحیح. مفتی صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه پروګرام کې ټایم راکولو. محمد جنید ستاسو هم ډیره شکریه. موږ سره یې چې کوم دی نو ښکلي نعتونه وړاندې کړه. ګرانو کتونکو دا د نن ورځې پروګرام په کوم کې موږ بحث وکړو چې د یتیمانانو او د کونډو څه حقونه دي او دغه حقونه موږ له ادا کول په څه ټایم کې پکار دي، په موږ باندې څه فرایض راځي، دغه حقونه چې کوم دی موږ ادا کړو د الله تعالی او د هغه د رسول قربت مونږه څومره ترلاسه کولی شو، مونږ آخرت ځان لپاره څومره ښه کولی شو، په دې باندې دغه تفصیلي بحث وشو. د پروګرام وخت سرته رسي، اجازت غواړو. د الله په امان.